ابو بکر چې ورځ د غرمې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی او ابو بکر صدیق ورته وایي چې لبیک وسعدیک یا رسول الله ډېر بے وخت رااله ول بے وخت ذکر عالم چې ستا یو ادا خدای ته خوښ شوی و او اوس جبرئیل راولېږلو چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام ووایه. نو د ابو بکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي داغه نه لوی چرته څوک یا به پیدا شي. اوس د دې عقل ته ګوره پیغمبر ورته وایي چې تا ولې زما په دې نبوت منلو کې څه چیړو نه کړو. هغه ورته ویل چې دې چیړ مې ځکه ونه کړو چې تا ما سره ورکوټی لوی شوی په یو کلي کې مکه معظمه ډېر وړوکی غوندې ښار دی نو په یو ښار کې سره لوی شوي یو نو تا په دې 40 کاله کې د بچپن نه واله تر ننه پورې په هسې خبره کې هم چېرته دروغ نه دي ویلي نو دا اوس خو د دین خبره وه دې کې به څنګه دروغ ویل. دې عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دې ټوله زندګي تېره ده نو په هسې خبرو کې دې چېرې دروغ نه دي ویلي نو ته به په باب د دین کې څنګه دروغ ویل. سردار کونین ورته وفرمایل چې انت صدیق ابو بکر تا د نن نه لقب چې دی صدیق شو. صدیق دا معنا چې د پیغمبر په ړومبۍ وینا باندې تا ایمان راوړ او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړ. عزیزانو دا د ژوند عالم مال حالې ټول قربان ټول 40,000 روپۍ ورسره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرېږدئ مدینې ته لاړ شي. مدینې ته چې لاړه په هغه 40,000 روپۍ هم د بیت المال دپاره ځمکه واخیسته چې د دې ځمکې که څه حاصلات راتله نو هغه به په عامة المسلمین باندې خرج کیږي ذات لنا د بیت المال په نوم یې واخیسته. نو دی داسې شو چې اغوستې جامې هم نه وي. یو ورځ د ببرې شړی لنګ والی لنګ یې والی دی نو غوستن او تار نشته چې هغه سوري په هغه لنګ کې پې اوږد نو د کیکر ازغي که تاسو لیدلي هغه ډېر اوږده اوږده نو په هغه لنګ کې چې کوم سوري و نو هغه د کیکر ازغی پکې راسې پیلی او په هغې هغه سوري ټپ کړي. په دې کې چې ګوري